بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې ساعت کې به ته دا ویډیو ښکاري. اول دا ویډیو وګورئ او بیا په دې مزید خبرې کې وګورئ. دا ویډیو وګورئ، چیک کوي ښه دا ویډیو. ملګرو دا ویډیو مو وکته، مونږ وایو هم زنده قوم ہے هم پاینده قوم ہے. زنده قوم داسې لکه چې څنګه دا قوم دی چې یو ډریور په زیبرا کراسینګ ګاډی راوسته ویې درولو، حالانکه نور روډ خالی دی، پیدل پې کسان تلی شي اوړېدی شي پې، خو نه، هغې دله یو سبق ورکوي، دی دله یو پویه ورکوي چېرې زنده قوم مثال څه شی دی او زنده قوم وایي څه شي ته. نو د هغه په ګاډي بره راخیږي او هغه زیبرا کراسینګ کراس کوي او دې خوا وړي. نو که دې ډریور ته یاد وي که نه، نو دی به چېرته هم داسې غلطي نه کوي. مونږ پاکستاني څه کوو چې هر قسمه غلطي په حکومت وخت ور اچوو، چې یاره دا خو د حکومت وخت ذمه داري ده او هغې له پکار دي چې داسې وکړي یا مثلا هغه د دې روکتام وکړي یا د داسې خلکو ګرفتاري وکړي. نو که مونږ قوم داسې غلطي ګیره کړه، داسې مو د غلطۍ والا له یو سبق ورکړه او داسې مو خلک پوه کړل که نه، یو بل مو پوه کړل چې په چا کې څه غلطي وي، څه کمی وي، څه مسله وي، هغه مونږ پوه کړل که نه. نو انشاءالله چې آینده له به زمونږ دا معاشره د غلطیانو نه، داسې د جرم نه، د کرایم نه، د دې هر څه نه به صفا سوتره وي. خو که مونږ څه غلطي ووینو نو بس مونږ ځان سره وایو چې یاره دا خو د حکومت کمی دی او حکومت له پکار دی چې دې روکتام وکړي. نو حکومت خو هر ځای ته مثلا دغه ځای که مونږ واخلو یو اشاره، یو زیبرا کراسینګ، یو کوڅه، یو ګلی، نو هلته خو حکومت یا سپاهي یا یو نوکر خو نشي ودرولی او نه دونه لکه فیسیلیټیز وي. خو که مونږ په قومي لیول باندې د داسې خبرو روکتام وکړو او د داسې خبرو نه مو نفرت وکړو او داسې مو خلکو له سبق ورکړه که نه چې څوک غلطي کوي هغه له، نو انشاءالله چې زمونږ دا ملک به د غلطۍ نه، د کرایم نه، د داسې ظلم زیاتو نه، د دې نه به ډېر صفا سوتره شي او یو ښایسته معاشره به شي، د کرایم نه به صفا معاشره شي او مونږ به پکې بیا ډېر خوشحاله یو. خو اصل کې زمونږ وجه دا ده چې بس مونږ چې څونه ذمه داریانې دي، که هغه زمونږ ذمه واریانې دي، یعنې په یو ملک کې چې څوک اوسېږي که نه، نو ټیک ته چې د حکومت ذمه واریانې هم وي، خو زمونږ د عوامو هم د دې قوم په حیثیت د قوم هم څه ذمه داریانې، یعنې په حیثیت د قوم زمونږ هم څه ریسپانسیبلیټي وي. دا نه ده چې بس صرف یعنې ذمه داري د حکومت ده، هغې به مونږ له دا ټول کارونه سموي او مونږ به لکه د اکبر باچا د لټانو پراته یو ناست به نو اصل کې خبره داسې ده چې زمونږ هم ذمه داري، زمونږ د قومي هم یو فریضه ده چې د خپل ملک خیال وساتو، په خپل ملک کې د غلطو، د کوتاهیانو، د کرایم د دې روکتام وکړو په عوامي توګه باندې. او که مثلا کم کارونه زمونږ نه کېږي یا مونږ هغه کوی نه شو، نو هغه بالکل دا زمونږ ذمه داري ده او بیا د حکومت وخت هم ذمه داري ده چې دا مونږ هغې ته ورمخې ته کړو او هغې د دې خلاف کاروایي وکړي، قانوني کاروایي وکړي. نو انشاءالله چې زموږ دا معاشره به صفا شي. خو تاسو سره ما دغه چند خبرې په زنده قوم باندې کولې چې زنده قوم داسې وي. مونږ ځان ته صرف هسې په ګانو کې وایو چې هم زنده قوم ہے هم پاینده قوم ہے، خو که داسې وګورو نو زنده قوم داسې وي، ځکه د دوی معاشره خوشحاله ده، دوی پکې خوشحال دي، د دوی په معاشره کې انصاف دی، په وجه د دې چې دوی داسې غلطي څوک وکړي که نه، نو هغه ته داسې سبق ورکوي چې هغې ټول عمر یاد ساتي. نو بس دا چند خبرې مې درسره کولې، که ما نه څه غلطي شوي وي، څه کمی وغیره شوی وي، نو د هغې معذرت خواهی. نو خدای په امان.